من الجنة والناس صدق الله العظيم. ملګرو د تلاوت یادې د هغې قتل شروع دی. صوبایي ګورنمنټ یو ډېر د ځان د خلاصي لپاره یو ډېر مختلفو ځنګلاتو باندې اور ولګي، ځکه چې هغې هغه اور منډ نه کړي او لپاره بس یو لولیپاپ دی چې د عوامو له یې ورکړه چې یاره بس بوټي سوځي او د دې دا وجه ده او د دې هغه وجه ده او ټوریست دی او هر څیز یې په عوامو راتېل کړو. بهرحال تر اوسه پورې خو به مونږ چې راوتونو شپږ میاشتې د هغې نه کېږي چې مونږ د دې په حق کې احتجاج کوو چې تاسو ونې وکړئ. له بده مرغه نن د دې دپاره روتي یو چې مه کرئ، خو دا شته خو پرېږدئ دا کمې چې کرلې شوي دي که نه هغه خو مه سوځوئ. نو په یوازې ځانګړې توګه باندې امداد لاله لګیا دی، هغه خپل وس او کوشش کوي. بهرحال عارف احسان صاحب ته خواست دی چې راشي هغې ستاسو وړاندې خبره اتره وکړي د بوټو د کر حوالې سره او د ځنګلاتو د سوځېدو حوالې سره چې دا کم قتل شروع دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکي مهربانه دی. عارف احسان مې نوم دی، یو فلاحي تنظیم چلوم، شب قدر پروګرام سره مې تعلق دی. تقریبا میاشت مخکې په شب قدر هاسپټل کې تقریبا 85 بوټي ووالی شول. د 50 سال د 60 سال بوټي چې کوم دی هغه دوی په تقریبا په 50 منټ کې وواله. ولې واله؟ سکول والا درخواست ورکړو چې موږ ته د خاښ نه نقصان دی، د اونې نه نقصان دی. نو چې د اونې نقصان نو په کار دی چې حق خاښ وي حق ونه وي، مطلب 85 بوټو څه نقصان کو چې دی واله. حق لاندې و مریضان راځي څنګه تاسو ګورئ پولیس والا ولاړ دي، د عوام ولاړ دي، اونې لاندې ولاړ دي. څه لپاره ولاړ دي؟ دا کم نور چې چالو دي، دا کم دوب چې دا کم ګرمي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ولاړ دي. پروګرام هاسپټل کې تقریبا 85 بوټي والي شوي دي. هغې بوټي لاندې ورکه زموږ مریضان چې کوم دي، زموږ غریبانان چې کوم دي، هغې لاندې د خپل باره انتظار کوو. په هغې کې نارنج بوټي وو چې هغې به میوې کولې، د امرود بوټي پکې وو، ډېر ښایسته ښایسته امرود وو پکې. هغې کې د ډیکوریشن بوټي چې کوم هم پکې والي شوي دي. دې نه تقریبا 2-3 کاله مخکې ډي سي راغلی و، هغه افتتاح کړې وه، هغه بوټي کرلي وو، هغه بوټي هم پکې ریبلې شوي دي. دا ولې ریبلې شوي دي د تپوس څوک نشته. هغوی ډاکټران چې کوم دي ډي ایچ او یادوي، ډي ایچ او یې تپوس کوي دا جنګلاتو والا والي، جنګلاتو والا یې تپوس کوي، هغوی وي دا ډي سي له ورشي. نو مطلب کوم خبر شو؟ یو خو عمران خان دا دعوې کوي چې موږ بوټي وکرله، موږ په لګاو بوټي خیبر پښتونخوا کې وکرل او لګیا دي کرل کېږي، او بل خوا بوټي والي کېږي. ولې والي کېږي؟ دا موږ ټولو له پکار دي، ځکه چې دې تپوس وکړو. دا مهرباني څنګه چې دی خبره وکړه په ترکي کې اوس هم دغه شانتې د ځنګلاتو د سوځېدل ډېر زیات زور و شور سره شروع. نو د هغې صدر دا اعلان وکړه چې هر سړی د خپل کوره روځي او 15 بوټي وکړي او هغه کمې په دغې څیز برابر کړي. دلته خو مسله دا د حکومت په هغې اکشن نه هلي، هغه شته چې کم ختمېږي. کاشف ناظم صاحب ته خواست دی چې راشي او د بوټو د هغه والي سره خبرې اترې وکړي. کاشف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما نوم کاشف دی، ویلیج کونسل پټګرام ناظرین. کوم ظلم چې د بوټو سره زموږ په پټګرام کې شوی دی، د ډي ایچ او صاحب کړی دی یا ډاکټرانو کړی، د دې چاته څه نقصان و دي، خو پټګرام یې ډېر زیات خراب کړی دی. نه پکه مریضان یې څاري دي شي، نه پکه عوام یې څاري دي شي، دونه نور او دونه تکلیف یې جوړ کړی دی. د دې خلاف خو مونږ میډیا باندې هم دغه کړی دی، د دې خلاف مونږ احتجاجونه هم کړي دي، او د دې خلاف مونږ دلته کې درخواست هم کوو ټولو محکمو ته چې د دې قانوني کاروي وشي. بل چې دې کې کم فنډونه راغلي هغې باندې هم ډاکټران لګیا دي، هغې هم خوربوټ پکې شوی دی. او د دې خلاف د اونو کرل د دې ویژن دا و د عمران خان چې بوټي وکرئ، دا ویژن خو یې نو چې تاسو یې کټ کړئ او د میوو بوټي پکې کټ کړئ، د نارنجانو او د امرودو او د امونو بوټي دې پکې کټ شي. نو د دې خلاف مونږ دا یې روتي وي روزو به م انشاءالله هر ځای ته به موږ دا کوو. مهرباني اوس په بټګرام کې دغه پیښه راغلې وه د بوټو د هغې نه علاوه دا په زموږ په 400 کې خو خیر په خپله څوک وسوځوي، د هغې نه علاوه شانګله شوه، بلوچستان شو، لوور دیر شو، دغه شان مختلفو علاقو کې دا پیښې راغلي دي. او تاسو ته دا خبره یاد وي چې دغه پیښې سره 3 ارب روپۍ صرف د بوټو د سوځولو سره موږ ته نقصان دی، ځکه د بهر نه خو زموږ وس دومره نه دی چې اوس د بهر نه څیز راوغواړو، خو هغه خپل هم د خپله لاسه ختمو، ځکه چې په دې کې د چلغوزي او د تیلو بوټي، د زیتون بوټي، زیتون او ورسره چلغوزي، نو دا معمولی څیز نه دی جي. اوس په موږ لګیا یو په دغه کیمیکلو باندې بزان خرابو، ځکه چې وس خو زموږ شته نه چې د بهر نه شي راوغواړو، د خپل هغه موږ داسې حالات جوړ کړو دغه کو. رشید صاحب به راشي او هغوی به ستاسو وړاندې د دې حوالې سره خبره اتره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو څنګه جلال وي د نور مرګرو وي کاشف صاحب عارف احسان
په 400 کې د 400 بدقسمتي دا ده چې په 400 کې امداد الله زمونږ د نور مرګري مونږ لګیا یو د ډېرې مودې نه په مقبره کې پلانټیشن کوو ونې بوټي کرو د حکومت ته بار درخواستونه کړي دي چې د جنګلاتو والا مرال الباغي کې کومک وکړو خو د شرم مقام دا دی چې په معاشره کې به طور عام انسانان مونږ کې د هغې بوټو د تحفظ احساس نشته بل چې کومې دغه دي ټیمې د دې انسپکټران مقرر دي په 400 کې چې کم د زناور په دغه کې راځي د دې باره کې بار درخواستونه کړي دي مونږه تاڼو والا تم ویلي دي چې کوم بوټي څوک ماتوي یا خرابوي یا کټکوي نو د هغوی خلاف FIR وکړي خو خبره دا ده چې په ذاتي حیثیت باندې نه مونږ سوال او منت کوو د ټولې معاشرې ته د ټولو خلکو ته چې په اجتماعي توګه بوټي چونکې د سا سره د اکسیجن سره د ماحول سره تعلق ساتي خو څنګه امداد الله وي بوټي د انسان مزاج سره تعلق ساتي چې په کومه علاقه کې شینکې وي اونې بوټي وي مرغۍ پکې چغېږي د ځنګلي حیات جمدي وي نو د هغه ځای خلکو مزاجونه هم ښه رنګین وي مینه وي پکې د یو بل احساس کوي چې په کومو خلکو کې په کوم خلک په شګو کې اوسېږي هغوی خپلې ونې بوټي کټ کړي د هغوی مزاجونه هغسې بدرنګ شي هغوی کې بربریت زیات شي د یو بل پروا کول کم کړي د یو بل مرۍ کټکول زیات کړي نو زمونږ د نننۍ غونډې مقصد چې دی نو دا صرف دا دی چې په خپل ځان باندې رحم وکړو مونږ له به د اسمان نه فرشتې نه راځي مونږ به د خپلې کمیونټي خلک راغونډېږو او په خپله به په علاقو کې ګوره عارف احسان هم ووي کاشف هم ووي دغه هم ووي چې ځنګلات خو زه ټورسټ لاره له وسوځول یاره په بټګرام بیچو کې چا کټ کړی هم د حکومت رکان لاندې فارمیلیټي ولا صرف پوره کړه چې دام د جنګلاتو نه والا نه دغه اپروول واغشته دام د ماحولیاتو والا نه واغشته دا په کې ډي چو خو بعض خلک وایي چې نه د دې کټکولو باندې وروستو کسان هم برتي شوي دي داسې هم اورو نو دا لکه مونږ وایو چې زمونږ صرف او صرف مینت او زاري مونږ چا ذات نه باندې اعتراض نه کوو دا نه وایو چې د افسر دې ځای نه معطل کړي شي دې ځای نه لاړ شي زمونږ صرف مینت دا دی د معاشرې ته د سرکاري افسرانو ته چې کومې قومیونه یا سړکونو په غاړه ولاړې دي ستاسو دفترو کې دي په دغې باندې چې کوم مالیان مقرر دي د هغوی نه کار والی ګوسټ ملازمین دي زمونږ MPA MNA د ټیمې یا دغه د ملازمینو نه جوړوي د هغوی نه دا کار والی د اونې بوټو په حقله باندې د قومي اونو تحفظ دې وکړي شي د قومي جنګلاتو تحفظ دې وشي څنګه امداد الله ووي چې د زیتونو د تیلو پیداوار یو لوی ذریعه ده په علاقه کې نن په پاکستان کې خلک وایي غوړي ګرانېږي د زیتون دونې هم غوړي پیدا کېږي تیل ته پیدا کېږي خوردني داسې عارف احسانوي د چلګوزي ونې وسوځېدل شوې نو صرف او دغه ځنګلونو کې ځنګلي حیات دي مونږ خلک چې تنګ شو لاړ شو دغه علاقو کې خپل ټایم چې دی خپل بچي بوزو د هغې یخوالي نه مزه والو د اورېدو مطابق چې یو ونه چې ده نو دا په د 10 ایسیګانو برابر چې دی په معاشره کې حدت کمی او د کلایمیکس چینج چې کوم را روان دی چې په هغې کې به علاقې وچې شي یو دغه د اندازه مطابق وي دریم جنګي عظیم به په اوبو کې دي خو هغه ملکونه به ترې محفوظ وي چې کومو کې شینکۍ وي چې کومو کې اونه بوټي وي نو زموږ خو سوال او مینت او زاري ده خپلو ملګرو ته د ټولې علاقې خلکو ته چې په ځان باندې رحم وکړي ماحول سره مینه وکړي اونې بوټي او شینکۍ سره مینه وکړي ډېره مننه دي څنګه چې دی وی زموږ 400 خلاړه ټوله مختلف سوسایټي دا پلان کې ټاون دی او دا ډنګري ټاون دی بس په ټاونونو کې تقسیم شو بس اوس خو د کروندې ځای موږ سره شته نه سیوای د مقبرو د پارکونو نه لبه د مرغه د مقبرو د پارکونو نه خو په دغه سره صفای شروع د روانه ده ټولې ځای موږ سره هسپتال دی زموږ خپل زده وابډې ما زموږ ډبل په مردان پروت کو وابډې دی هغې کې د اونو قرضې ښه برابر شته په هسپتال کې د اونو د قرضې ښه برابر شته څومره چې سرکاري ځایونه دي دلته کې الته کې ښه د اونو د قرضې شته او ما ته پته ده چې الته مالیان هسې بې ستن خالي بوټي شته نه نو هغې خصمانه داسې شي وکړي هسې بې ستن خالي میا مفرق شاه باچا به راشي او ستاسو وړاندې به د دې حوالې سره څه خبرې لري ټیک ده تاسو دغلته بسم الله الرحمن الرحیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله العظيم ډېرو ګرانو عزتمندو
مشرانو څنګه چې د مرګرو د بوټو په اهمیت باندې خبره وکړه او څنګه چې دا خبره د قوم او د ذمہدارو تخکاره کړه چې ډېره د افسوس خبره ده چې زمونږ په دې صوبه کې خصوصاً په داسې ځایونو کې چې سرکاري ادارې وي په هغې کې د کروڑونو روپو اونې بغیر سی اجازت او بغیر تپوسه دا کټ کړي شي او دا پیسې دا سرمایه ضایع شي یو خاص مخصوص خلکو ته د هغې فایده ورسي او قوم او ملک د یو لوی فایدې نه محرومه شي. زه خو به دلته دا خبره وکړم حکومت ته د دې لپاره سخت قانون راوباسي. حکومت ته صوبایي حکومت ته په دې سلسله کې د اسمبلی نه سخت قانون منظور کړي که په سرکاري اداره کې وي که په هر ځای کې وي نو څوک چې د اونې کټۍ کوي هغه به باقاعده اجازه تلي ټیم به راځي د هغې ځای معاینه به کوي رپورټ به ورکوي د هغې نه پس به هغه کټۍ کوي. دا تاسو ټولو ته منظوره ده. بله باقي وروڼو دا زموږ په ملک کې چې دا سمودې داسې دا کم سازش شروع دی دا کم کار شروع دی د کروڑونو اربونو روپو ځنګلات دا بې دردۍ سره ضایع کېږي او سوځي. وروڼو دا خبره ډېره د ظلم خبره ده. په دې باندې خو چې څونه خبره وشي دا کمه ده. ولې چې په ځنګل کې صرف بوټي سوځول نه دي دا بوټي چې دي دا هم د الله مخلوق دی. دا بوټي چې دي دا جمدی دی دی انسانیت له فایدې ورکوي. دا بوټي انسانیت له پل ورکوي میوه ورکوي. دا بوټي په 20 قسمه د انسانیت په کار راځي او نن مسلمان را پاسي دا ظالم مسلمان را پاسي دا کافر خو نه راځي ظالم مسلمان را پاسي او بې دردۍ سره د ملک او د قوم او د الله پاک د مخلوق په داسې غلطې طریقې سره د هغې د تبۍ کوي چې په هغې کې نور هم زنده سري په ځنګل کې یوازې بوټي خوني په دې کې خو د الله پاک ډېر مخلوقي حیوانات وي پرند چرند وي نو چې یو انسان ځنګل ته اور ورته کي او دا ټول هر څه د الله پاک دا ټول مخلوقات په هغې کې وسوځي وروڼو نو دا څنګه انسان دی. دې ځای کې خو ما ته د رحمان بابا یو شعر مخې ته راغی وایي دا څنګه مسلمان یې چې کارونه د اغیار کړي دا څنګه مسلمان یې چې کارونه د اغیار کې زه فخر کوم جامې م سپینې اچوم ګیره مې م شته او الحمدلله زه مسلمان یم چې خبره شي په دنیا باندې الحمدلله دا د مسلمان ملک دی زه مسلمان یم کلمه مې ویلې ده. نو دې شعر کې وایي چې دا څنګه مسلمان یې چې کارونه د اغیار کې ته ځان ته مسلمان وې او کارونه د کفر کې دا خو د کفر کار دی. او بیا وایي دا څنګه مسلمان یې چې کارونه د اغیار کې او کرې ته ازغي بیا تمت د گلزار کړې څه داسې کرې چې ته ازغي او بیا تمت کړې د گلزار کړې. نو وروڼو یو طرف ته زه ظلم کوم ځان ته مسلمان ویم او بل طرف ته ویم ازغي کرم او بیا به د الله نه زه جنت غواړم. گلزار خو جنت ته وایي. نو دا ملګري نور هم ډېر دي خبره به کوي. وروڼو زه خو یو دعا یا الله پاکه څوک چې د ملک سره څوک چې د قوم سره څوک چې د الله مخلوق سره خدای پاکه زیاتې کوي تو خو یې تباه و برباد کړي په هره طریقه چې د قوم او د ملک سره زیاتې کوي خدای تو خو یې تباه و برباد کړي تو خو یې د هستۍ نه رک کړي. یا الله پاکه په دې ملک باندې داسې حالات راولي داسې د غیبونه داسې انسان راولي چې د دې ملک دپاره هم ښي د دې قوم دپاره هم ښي د اسلام دپاره هم ښي او دا قوم او دا ملک دا عذابونو دا شکلونه چې په موږ باندې دي یا الله پاکه دا زموږ نه لر کړي. وصلی الله علیه
اوس هم د دې کاروان دا کومه غونډه چې رايوځای شوې ده او د چا د وجې رايوځای شوې ده هغه ظاهره خبره ده چې خپل بچي او خپل واړه دا ډېره دغه خبره ده د فخر خبره ده چې نن موږ سره خپل واړه هم دې ځای ته راغلي دي میا صاحب راوستي دي امداد لالا بچي دي رشید ګل کاکا دی ځان سره بچي راوستي دي خپلو بچو ته هم ښایي چې څه کول پکار دي او څه نه دي کول پکار ډېره د ویاړ او د فخر خبره ده چې په دې عمر کې دي دغه زده کوي او د خپلو مشرانو په نقش و قدم باندې ځي. بهرحال امداد لالا تپوس کوم چې راشي او ستاسو وړاندې د خپل میشن حوالې سره څو خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې د خپل استاد دانشور اختر ایوب صاحب د تاجر فیډریشن ملګري د مزدور کسان پارټۍ ملګري فلاحي تنظیم ملګري د شب قدر نه راغلي ملګري د ټولو شکریه ادا کوو او دا ډېر په فخر سره وایو چې تاسو هغه انسانان یې چې د انسانیت نه ډک خلک یې او په دې میشن باندې پوهېږئ چې بوټي څه شی دی. اصل کې دلته کې د ټولو نه بدقسمتي زموږ دا دی چې موږ د بوټي په اهمیت باندې پوهېږو نه چې بوټي څه شی دی. انسان که ژوندی دی هغه د دې بوټي په وجه باندې صحتمند دی او مضبوط دی. تاسو ته زه یو وړه غوندې یو خبره کومه یو ملګري راته کوله چې په سعودي کې مې ګاډی چې کوم دی په ریوس باندې بوته د اونه رانه چې کوم دی ولګېده اونه په ریوس باندې نو هلته کې چې جرم وکړي نو په ځای به ولاړې په 10 منټه بعد برې ارست کوي نیسي برې نو چې کله هغه ادارې والا رالې او زه ارست کړم او وینې نو هلته کې د ټول نه یو دغه خبره دا ده چې د 60 سال نه بعد چې کوم دی کوم سړی جرم کوي نو هغه ته سره معافي نه ځکه چې وایي ته 60 سال شو د هغې نه بعد هم ته غلطۍ کې نو ته د جرم معاف کېدو قابل نه نو وایي زما عمر د 60 سال نه چې کوم دی نو وایي کم و نو وایي ما ته یې وی چې یاره د هغه فارست ادارې محکمې دغې راوغوسته چې د دې بوټي باندې څومره خرچه شوې ده نو ویې چې یاره دا بوټي د 6 سال دی دې ته چې کوم دی په هره 2 مرض باندې اوبه چولې شوي دي چې د هغې حساب کتاب وکړو چې په دې یو بوټي باندې 5 لک روپۍ چې کوم دی دا د سټیټ د عوامو خرچه شوې ده. نو نمبرې خبره ده چې وایي 5 لک روپۍ به جمع کوې. دویمه خبره ده وایي چې 3 میاشتې به چې کوم دی جیل خورې. په هغې کې بیا کسان رالل ورته منتظاري وکړله او د هغې نه بعد یې وویل چې دا کومه خرچه په دې بوټي باندې شوې ده نو په دې کې خو راسره رعایت ته سره نشته دا 5 لک روپۍ خو به جمع کوې خو به هر حال په هغه قید کې ورسره چې کوم دی رعایت وکړو. نو موږ خبره دا کوو چې که دلته تاسو وګورئ دا یو بوټی دی 10 کسان پکې ولاړ یو څومره که مطلب ګرمیم ده خو دا دومره یخوالی پیدا کوي چې د دې لاندې 50 کسان ودرېږي نو هغې ته به هغه به ساه چې راکاږي نو هغه به یو سکون محسوسوي. ملګرو په دې میشن کې دا شجرکاري چې موږ چالو کړې ده د ټولو نه موږ ته لوی کار ښکاري چې د انساني ژوند او د انسانانو دپاره موږ یو سټرګل کوو چې په هغې کې ما سره اصغر باچا چې ظاهره خو ولاړ دی چې هغه سپینل کارت چې کوم دی د هغه دغه او معذوره دی خو دا هغه انسان دی په دې 400 کې چې دا ډېر لوی انسان دی او زه خاص کر د ده نه ډېر انتهایي متاثر هم یم چې دی په خپله خرچه باندې په دې کې ډیګې تړلي او موږ د 4 کالو نه لګیا یو دلته موږ 3475 بوټي په دې قبرستان کې ولګول او لګیا یو دا میشن مخکې بوځو. خو ملګرو د دې سره سره که تاسو وګورئ په دې نظر واچوئ دا 3-4 کال دی چې په پاکستان کې په غټه پیمانه ځنګلونه سوځي ځنګلات سوځي. دا ولې سوځي؟ دا د یو سوچ په بنیاد باندې دریم لاس دلته په دې کې ملوث دی چې دلته کې په بلوچستان کې کوم ځنګل سوځېده 1.5 لاک اونې په هغې کې د زیتون اونې تیارې چې هغې به اوس چې کوم دی روانو چې آیل به دلته تیارېدل. دغسې چې کوم دی په سوات کې چې کوم دی نو غونډ ځنګل 20 جریبه ځنګل چې کوم دی وسوځېده. دغسې چې کوم دی په وزیرستان انبار کې چې کوم دی ځنګل وسوځېده. که تاسو په وړه سطح باندې وګورئ په ثوابې کې اور ولګېده که مختلف موږ دا خپله 400 والو دا وسوځېده. دا ولې؟ د دې نه موږ که اندازه ولګو چې زمونږ هغه انسانیت چې کوم دی هغه په زیاتو خلکو کې ختم شوی دی نو څنګه به معاشره وده کوي؟ موږ په خپله ځان په خپله پچاړه وو نو چې یو قوم چې کوم دی یو انسان په دې نه پوهېږي چې زه خپل ځان پچاړه وام په خپل ځان رحم نه کوم نو څنګه به معاشره ښه کېږي؟ ملګرو د 400 او خاص کر د پاکستان چې کومې ادارې دي په هره اداره کې چې دی مالیان شته په هسپتال کې مالی شته په سکول کې شته په کالج کې شته
په ټیمې کې شته، په هر ځای کې شته، پاریس مو کمیري. خو نن ته زمونږ د موسم حال وګوره، 46 سنټیګریډ ته زمونږ ګرمي لاړه. هر یو دریم کس چې کوم دی بیمار دی، د ذهني دباو ښکار دی. په دې سوچ پکار دی د قوم له، د سیاسي پارټیو له، د سیاسي خلکو له، که موږ راپاسو احتجاجونه کوو، خو که د احتجاج په ځای یو ورځ په اجتماعي توګه راوځو او موږ وایو چې بوټي یو کرو او هغې ته اوبه اچوو، نو دا معاشره ډېر ښه اړخ ته تللی شي. دا انسانان چې کوم دی رحمدل کیدی شي، په دې انسانانو کې مینه پیدا کیدی شي، د انسانان د بیمارو نه بچ کیدی شي. خو موږ په خپل ځان رحم نه کوو. ملګرو زمونږ دا سټرګل او جدوجهد جاري دی. څنګه چې رشید ګل او نور ملګرو وي چې په دغه کې په یو بیچو کې دلته چې دی نو 88 اونې چې کوم دی والي شوي دي. که زه درته ذاتي ووایم، زما د اونو سره ډېره انتهایي مینه را او زه یې ډېر شدت سره دا محسوسوم. زه ډېرې په بیاسې چې راځم ما سره دا خپل زوی وي. موږ پرون چې 10 بوټو ته په لاس باندې هلته پمپونو نه اوبه اچوو. یو ګنټه زه ډېرې چې کوم دی ورکوم، 10 بوټو ته اوبه اچوم، 20 ته اچوم، هر څو ته اچولی شم. تر کومې مې سټیم نه وي نو زه تر هغې پورې اوبه اچوم، بیا د هغې نه پس دوکان ته راځم. نو دا خبره کوو چې دا دلته دومره غټه اداره ده چې هغې ته کرونونه روپۍ فنډینګ کېږي. نو تاسو د دې نه اندازه ولګوئ د بوټو چې دې کار کړی دی. یوه اداره کار نه کوي. ملګرو دا غریبانان، دا کمزوري خلک په متحد کېږو، یو ځای کېږو به، نو بیا به د یو ښکلې سبا آغاز کېږي. ملګرو ستاسو ټیم مې خراب کړ. د ټولو ملګرو چې کم راغلي ډېره شکریه ادا کوم او ډېر انتهایي ته خوشحاله شوم چې تاسو د انسانیت لپاره کار کوئ. والسلام. په آخره کې زه خپل پلار او استاد اختر ایوب صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي او د دې پروګرام بس اختتام وکړي او په خپلو خبرو اترو سره اختر ایوب صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د شو ډېرو نیو خاوندانو ملګرو په جمع السلام علیکم. دا ډېره ښکلې خبره وکړه، زما هم ورته خیال شو. دغه هغه بوجیدي شعر دی، هغه کوم شعر چې میا صاحب ځان سره وړوکی زوی راوستی دی، امداد ځان سره خپل بچی راوستی، دا نور پاکیان زمونږ راغلي دي. او زه هم دا هم هغه پلاران دي چې دا شعور خوري. دا چې پلار سره په خوا کې ولاړ دی څومره لویږي، نو دا یو داسې نسل دی انشاءالله چې دې نه زمونږ د سبا توقع وي. مخکې خبره به وځم، د انګلینډ یو هیرو دی د جنګیزي، د هغه چرچل نوم دی. هغه بعضې خبرې ډېرې ښکلې کوټس هغې ورکړي دي، د شعور خبرې خو امداد هم وکړې، مونږ هم دلته کړي. د هغه نه یو ځل اخبار والا وي دا تپوس وکړو چې د یو ملک د ختمېدو شارټکټ څه دی، بس اسانو ټکو کې چېرې دا څنګه دغه کېږي. هغه ورته چې د ملک د ختمېدو شارټکټ دا دی چې د هغې په اهم کرسو باندې نااهله خلک کېږي. بعد دغه ملک ته بیا د بار د دشمن ضرورت نشته، دا ملک به بیا په خپله ختمېږي. اوس څنګه چې امداد وي، جلال وي، زمونږ صدر صاحب وي، او موږ اکثر چې راغوم د دقې چارواکو نه دا ډیمانډ کوو، دا مطالبه کوو چې تاسو د څه دپاره ناست یو تنخواه الی، نو کم سے کم هغه رول پلی کوئ. او دا بار باندې موږ د هغې نه اپیل کوو. نن هم که بیا موږ اپیل کوو، د څوکو د کاڼو نه اپیل کوو. دا رشید ګل مې نن یو سټیټس وکته او ده پکې خلکو ته اپیل کړی چې تاسو سبا لږ راشئ، څنګه د یو واک دی د اویرنس په حواله باندې د بوټو لاندې ده پسې چا کمنټس کړي دي، ملک سجاد بن دسم میری چیرې ته په کومه دنیا کې اوسې، خلک ورشه سپومې ته وختل او ته لا اوس هم په اونو بوټو کې نښتې. ما یو کمنټس د هغې په جواب کې ډېر په دلیل سره شروع کړ، خو چې دی لږ مې دغه ته راورسېدم نو مې بیا روان کړ، ولې چې دلته یو عجیبه شی شروع ته به ټیک پوسټ ورکړي، د پاسه به ورته کنځل شروع شي، د دلیل ژبه خو څوک ویلی نه شي. نو بیا مې هغه روان کړ چې خپل عزت راته ډېر زیات ګران دی، نو ډېر کم په هغې باندې دغه ورکوم. ګنې هغه ته مې عمده ویل غوښتل او دا مې ورته وي چې بوی ته د کومو قومونو خبره کوې چې هغه اسمان ته وختل، هغه سپومې ته وختل، نو هغوی په ځمکه خپل کردار ادا کړی دی. هغوی اجتماعي شعور والا خلک دي. هغوی د اونو بوټو نو د هغې یو لنډ مثال درته درکړم چې د امریکې اوسنی صدر چې جو بایډن، ده په امریکا کې الیکشن پس وګټه، په پالوشن یې وګټه، په کلایمیټ یې وګټه، خلکو ته دا ورکړه چې زه به دا کوم. هغه خلک بشعور او یار دا خو ماحول موږ له ټیک کوي، یار راتلونکي مستقبل له چې دی نو دی اکسیجن ورکوي، ښه ساه ورکوي، ښه ماحول ورکوي. جو بایډن الیکشن وګټه،
نو دغه ملګري ته چې هغه سپوږمۍ ته خېږي نو دغه حق دی چې بس سپوږمۍ ته پس تا له د ځمکې قدر نه کړ ته بس سپوږمۍ ته څه وکړي د اجتماعي شعور ډېر بې فقدان دی او دا مسله چې راغلې ده د دې حل به م راویستلي ما دې ته مخکې میلومیا صاحب دې ناصر ته غټ غټ دي ښه تنظیمونو والا ملګري دا ډېر د کار خلک دی دې نه کار اخیستل غواړي په دغې خو بیا موږ خپله خبره کوو چې هلته لاړ شو امداد سره کینو خو زه چې په خپل نظر واچوم نو د 79 نه پس زموږ دا ټول ماحول چینج شوی دی د 79 نه پس 79 نه مخکې داسې ماحول نو دا کوم چې روان و او لږ سرسري درته یم بیا به زه خپله خبره ختموم 79 کې دلته ضیاءالحق مارشال الله چې کله راله د هغې نه مخکې چې کوم پالیټیشن وو ولی خان بابا دی یا داسې مفتي محمود صاحب دی دغه خلک وو ډېر سنجیده خلک وو هغه وخت چې دي هغه موږ لګلې سمنې ته نو هغه څوک او لا میکرز هغوی موږ له قانون سازي کول هغوی موږ له تر کانسټیټیوشن جوړ په لومړي ځل یې 47 نه پس دې ملک له یو کانسټیټیوشن جوړ کړ د 73 راغې پې د افغانستان لوبې جوړولو ضیاءالحق یې راوستو یو کس یې پنسي کړ هغه ځان سره د سیاسي خلکو او نابالغو یو فوج را دننه کړ دغه فوج نه پس لا میکر نه څه جوړ شو روډ میکر الکتریشن ته جوړ شو د ټرانسفارمر افتتاح به کوي د میټر افتتاح به کوي هغه لا میکر نو تاسو ګورئ هغه لا میکر چې د هغې لایف د تخیم و هر یو ګوره ټول سیاسي خلک ناست وو چې به جیل ته هم لاړل نو هلته به یې بوټې زرو کړل تاسو ډېر خان جیل کې چې څومره بوټي کتلي یا به باچا خان بابا کړلي یا به مفتي محمود صاحب کړلي د هغې پالنه به یې کړي اوس د هغې لیډرانو تقلید چې به ورکرانو کو نو هغه سټایل کې به یې کو چې کوم چې لیډر و هغه انداز کې به یې کو د هغې د 79 نه پس چې کله دا لوبه جوړه شو زموږ په پښتونخوا کې دا کوم ولګېد هغې مزاجونه چینج کړل نن چې موږ لا میکر چې قانون ساز اسمبلی ته لیږو قانون ساز نه دی هلکه چېرته روان دی پلانټي کلي کې ټرانسفارمر د هغې افتتاح کوم یا هلکه چېرته روان دی روډ به جوړوم ضیا ولا هلته شوقونه شروع کړي فنډ به در کړو ټرانسفارمر یې لګوه لا میکر شته نه لا میکر د 79 نه مخکې 79 نه پس نو د اجتماعي شعور یو ډېر لوی فقدان چې دی هغه پیدا شوی دی په دې دغه کې زما په خیال د دې مسلې حل یو به ګورو څه زه دلته هغه ملکونه چې موږ ته مترقي هغې کې فرق بنیادي طور دا دی یو ملګری عارف یې نوم دی د هالنډ نه راغلو زموږ په کلي کې د عادل او دغه به یې پېژني ډېډا خانې نوم دی د هغه خدای د کرواره دی نو هغه راغلو نو هغه سره موږ کوجله کې ناست وو د هغه ګپ لګو هغه ویل هلته یو ځل زما په کور کې بتې وي هغه بتې ما بس لور کولی شي بس پارک ته به یوسم د سیل ځای دی نورې بتې هم ګرځي دا هم ورسره ګرځي وایي ما هغه بتې واخېستې وي دغه چې بتې د ګیټ نه بار کړو پارک ته رسېدم نو پولیس رانه مخکې رسته شو وایي چې راکوشه دی خوا وایي چې راکوش وایي چې دا څه کوي مې چې دا پارک ته وړم وایي چې ولې ما ورته چې کور کې سي دی او پاللی هم نه شو هلته وایي چې نه تا دې اجازه زموږ نه اخېستی دی تا که ناجوړ یو ځان سره نورې بتې ناجوړوي دغې که مرضي او دا نور ځان سره خواري کړي یاره د هغه بټو یې ټیسټ وکړو چې هغه ټیک شو صفا وي نو هغې بیا پرېښولو پته د هغې دا ولګېده چې د هغه کور سره خوا کې بل کور و کړکۍ کې یو زنانې لیدلې چې د خو بتې را واخېستې او په هغې کې ونیولې هغه زر هغې ته رنګ کړی دی دی د اجتماعي شعور هغه د هغې دا حل دی او دې حدونو ته رسېدلي څنګه چې امداد وي په هغه ملکونو کې په کور کې هم ونه وی نو سټیټ ته به درخواست کوي چې زه ونه وم سټیټ به راځي او د هغې یو مکمل پروسس به پوره کېږي او د هغې نه پس به ته ونه وی ونه دغه له څومره ضرور انساني دغه له هغې باندې امداد خبره کوم ما په خیال د دې حل یو بل هم د اخري خبره کوم او بیا به ځو دلته چې په دې سیمه باندې جلوس وباسو یو زما ذهن له یو بل سوال راځي څنګه چې امداد وي دهشتګردي کېږي خلک شهیدان کېږي په پښتونخوا کې کېږي ځنګل کې اور لګي په وزیرستان کې لګي ځنګل کې اور لګي په سوات کې لګي ځنګل کې چې اور لګي اوم دلته لګي ځنګل کې چې اور لګي په بلوچستان کې لګي په پنجاب کې په مړي کې خواړو اورونه لګي ذهن ته بې شمېره سوالونه زنګ راشي دا یو ځان له بیاستي خو زه دا وایم چې دلته یو مسله ده چې په مترقي ملکونو کې یو کس را روان شي هغه پروټیسټ کوي یو کس چې را روان شي پروټیسټ کوي په هغه باندې غونډ ملک اجرا کېږي دلته چې موږ دا را روان شو وایي څومره کسان دي بد دومره نه دي یو لږ شل دي ښځه به بیا خو پرېږده یار دلته به د مسلې حل کول دپاره پوره سمندر را روانې نو زما دا خیال دی امداد ته دې خبرې زه دغه کوم چې په دې اوس دستی کې یا سبا یو میټینګ د دې ملګرو خیال کې را کوم چې تا سره وي
په دې په علاقو کې کارنر میټینګز په هغه کې کېده او تر کومې چې موږ دغه چې کوم پالیټیشنز دغه کسان موږ د حجرو ته ځو دي سره خپل د پروټیست دلته نه کول ته په ځمکه کېنو چې ته ما لېږلې سلې ول د ریاست مشر چې خو زما مني نه ته ما سره پکې چې زما نه مخکې خو نن ته راوتې وي نو یو خو دغه کوم چې سیاسي خلک دي دغه ځایونو ته بس ستا غواړي لږ شو کو شل کو ډېر شو کو ته وکینو بل لکه په هر ځای کې میټینګ کارنل کېږي یو خلک اویر کړي لال محمد صاحب دې سره دغه جوړ کړي د اجي صاحب دې سره دغه کړي د میا صاحب دې ته دغه شي عادل سره پروګرام جوړ کړي رشید سره موږ سره جوړ کړو او دا یو کنټینیو مسلسل عمل جاری شي په دې کې یو ډیمانډ موږ بل کړو څنګه چې جلال وي موږ سره اوس کفایت هم لیدلي چې په هغه کې یو لوی سپیس دی نو کوم کار چې په انډیویجوال سطح باندې امداد کوي دا که د سټیټ په سطح باندې ډیپټي کمشنر وکړي او په دغه ادارو کې دنه چې ما سره ډېر وخت په جربونو چې امنډو ډېر وخت اسې پروت دی او سټیټ یو رول پلی کوي نو کوم کار چې د په لس کاله کې ولکه کېدي شي هغې په کال کې نو په دې به دا سټیټ پورټفولیو وي د ډېر دومره لوی سپیس دلته ونیو کاری او پالنه به یې کوئ زه به بیا راځم دا هسپتال دی احسان صاحب چې څنګه وي دلته موږ سره ډېر لوی سپیس دا کار ما مخکې دغه کوم چې د یوت ویلفیر سوسایټۍ کوم دا رشید ګل یو دومره پکې نانې کنټرولر شاګرد و نو هغې کې ما اونې بوټي وکرل په دغه کې 1000 سار چې رالم یې هم پکې نو یاره خفه هم شوم بیا ملګرو سره دا شهرزاد شاه دي ټول موږ میټینګ وکړو چې څه متبادل وکړو اونې خو کرل دي بیا موږ ځان ته اجرې او بابا صاحب ټارګېټ کړ په بابا صاحب کې هغه بوټو ته چې زه اوس هم وګورم بار او دننه ځنګلات کې نو زه بیمار یم خو واپس کړي شم راجم دی شي نو سړي سره یو اپشن وي چې که دا ما دا شي سپیل شو زما خو یو پراجیکټ دی نو بل اپشن هم زه ځان له راوکړم نو زما دوه تجویزري په دې خبره کول دي دلته که موږ لګیا یو هغه دغه خبره انسانیت څه په دولت نه رحمان او بوت په جوړ کې د سرو زرو انسان نه دی دلته په کلثوم باندې سرو زرو انسانان ناست دلته هسې نشته ضمیر چې وینې ویښ به شي که نه یار شعور چې وینې بیدار به شي که نه زه خو اوس هم دا ملک چې دا د سپیشلیست په دغه نه ټیک کېږي دا زما په خیال سرجري ته رسېدلی سرګن به دې ته راوستل غواړي نو زه دا وایم چې یاره شعوري طور د کفایت صاحب دي نن میډیا ټول ډېر زما کشر هم دی هغه هم دی چې هم د میډیا په حواله باندې صرف زما په خیال دا غټه خبره ده خپل بچي ټولو دپاره چې دې له ادارې کلي کلي شي په دې کې څومره کار کولی شي نو دا یو جهاد دی دا به دوی کې دوی ته هم ریکویسټ کوم چې دین دغه کې صفدري ته هم د ووایي او دا وایم چې اوس د دې نه پس میټینګ وکړي فردر دې له پلانینګ جوړ کړي آیا 3 میاشتې پس به موږ سره بیا واک کوو او ما ته پته چې څه جوړېږي نه همداس خپل رول پلی کوي د ده خدای ته هم غاړه خلاصه ده او دلته هم غاړه خلاصه ده اوس هغه دلته وایي دا ستا په هغه سټیټس کې لیکلي وایي دا وایي دی وایي ځان مشهور وي ښه نو دې الیکشن ته ودرېږي که دله څه 10 لک روپۍ را روانې دي ارګونه ولا را روانې دي موږ منټلي بس هغه قوم چې زخم لټو درکړو نو د شعور کمی دی اجتماعي شعور هغه به بیدارول غواړي هغې له یو میټینګ کول غواړي چې موږ په دې باندې فردر پلانینګ وکړو الله یې دا ملک ښاد او آباد او شین کړي انتې وکړو نو د هېڅ دولت نشته د لاسې ځم ختم شي د ایریر به ختم شي او دا موسم به ګل ګلزار شي او خشته وشي الله هم ښاد او آباد او بریال ساته او دا قدمونه هم په عبادت کې واچوه قبول کړي امین خیر وکړي خوشحاله بادل دا کومه جذبه چې دي د خدای دا نور هم توانا کې نور هم خدای مضبوطه کړي خدای دې په وینو کې هر څه چې کوم نو لاس کوم د ترقۍ سوچ دی دا ولا زیات کړي موږ ټول خدای پاک د عمل ګل ګلزار کړي دا ور تقسیم کې دي د زړه لپاره او خدای پاک هم باندې رحم کوي څنګه ورکوټ کل خاص کر دا د دې د جذبې ته آخرت تفصیل پیش کوو او موږ خاص کر دا واړه چې کوم دي دا هم پوده ده د دې وړو هم خیال ساتو چې دا واړه رانه خراب نه شي ګوره جي دغه کرل بوټي کرل دا یو عمل دی د هغې خصمانه کول دا بل عمل دی نو دقسې ماشوم پیدا او بیا دا خصمانه کول او دنه سړی جوړول دا هم په موږ فرض دی په موږ باندې فرض دی موږ به د خپلو وړو ماشومانو د کلي د علاقې دا هم بوزغلی دی د دې خیال به ساتو چې خراب نه شي خدای د عمل ګل ګلزار کړي خدای مو له خیر راکړي او خدای د دې جذبه تحسین ته ورسوي قرباني